الرحمن الرحیم. تر ټول لړومبې تر ټول سوابیوالو ته KPK او ټول پاکستان خلکو ته زما سلام. نن عمران خان سے پریس کانفرنس کړی دی. اوس چې نه دی کړی دی او که بیګا تشبیه کړی دی، ځکه په دې زما شک دی، ځکه چې څه وخت کې دی په شپې کې کله کوم پریس کانفرنس کېږي نو هغې کې څه حالات بدلي او چې کله کله داسې خبرې وکړي چې خلک هم حیران شي چې دا دی څه وایي. هغه دا ویلي دي د PTI MPs باره کې چې دا PTI MPs دي او دوی سینټ کې ووټ خرڅ کړی او ما وباسل او اخره کې زما نوم اخیستی دی. نو زه صرف دا تپوس کول غواړم چې زه کله د PTI MP یم، ما کله د PTI په ټیکټ الیکشن کړی دی، زه کله د PTI په ووټ باندې کامیاب شوی یم. ما له خو د خپل والد صاحب زما محنت کړی او زما نیکه محنت کړی دی، د هغې ته وجې ما له خلکو ووټ راکړی، زما ته والد صاحب ملګرو ما سره ملګرتیا کړې او زه MPA جوړ کړی او شیرام خان عوامي جمهوریت د زمونږ یو اتحاد شوی او هغې نه پس مونږ PTI ګورمنټ سره حکومت کې شامل شوي. زمونږ د شیرام خان دی مسایل راغلو او هغې نه پس چې کوم دی زه یو سایډ ته شوم، بلدیاتي الیکشن شو، هغې نه پس چې کوم دی شیرام خان لړ عمران خان وله راغی، هغې شامل شو، زه ورسره نیم شامل شوی. زما خپل یو سوچ و، امیر مقام صاحب او هغې ټول موږ سره په رابطه و، عزت یې راکړو او په 4 فروری باندې پېښور کې جلسه وه او هغې کې میاں محمد نواز شریف، مریم نواز بیبي، نور منسټرز ټول راغلي او په هغې کې باقاعده ما سره د خپلو ملګرو شمولیت وکړو، د ټولو ملګرو په اجازت باندې، او میاں صاحب ما ته په خپله هغه ټوپۍ په سر کړې ده. د هغې نه پس د سینټ الیکشن شو. نو زه خو جواب دی امیر مقام صاحب ته هغه خبر دی، پیر صابر شاه خبر دی، دلاور خان صاحب خبر دی، زموږ سینیټران شکر الحمدلله جوړ شوي دي. زه خو چاته جواب دی نیم او هغه سینیټران صاحبان ته الیکشن نه پس پیر صاحب هم زما ډیرې ته راغلی د شپې ټایم، ما له شکریه ادا کولو له ټول ملګري شته. دقه شانتې دلاور خان صاحب راغلی و، مبارکۍ له دقه شانتې چې کوم دی نو ټولو مشرانو شکریه ادا کړې ده. امیر مقام صاحب ډېر خوشحاله و. نو زه خو خپلو قایدینو ته او مشرانو ته جواب دی، خو ډېر افسوس مقام دا دی چې زه خان صاحب ته خو تیار څیزونه څوک هم ورکړي، که چا ورته څوک ورکړه مخامخ نو هغې په سټیج ووایي او وروسته بیا یوټرن کې اخلي، په پته باندې هغه نه پوهېږي، د شپې یو خبره کوي، د ورځې بله خبره کوي او پته نشته چې دی په کم دغه کې، خو چې دا کم ورسره خواوشا کې ناست نو دی خو ورته ویلی شي چې بابر سلیم نوم ولې اخلي، ځان وسره ولې شرمې، هغه د کم ځای نه د PTI چې کوم دی MPA دی، که د خپلې MPAs اخلي، که د فیمیل دی او که هر څه دي د هغې اخلي، ما د کم ځای نه یادې. نو زه ډېر افسوس کوم په عمران خان صاحب خو سپیشلي او ورسره چې کوم هم دلته کې مشران یې ناست وو په هغوی باندې. او بیا بله خبره زه دا کول غواړم خاص کر د سوابۍ عوامو سره چې ما دغه دې کې څه چال ښکاري چې اخره کې دی زما دا نوم چې کوم دی اخره وخت کې خان صاحب ووایي نه زه د PTI یم، زه خو پاکستان مسلم لیگ نون سره چې کوم دی زما تعلق دی او د هغې MPA یم. نو زه په دې باندې حیران یم چې دا لا څنګه دغه دی، خو دې کې خامخا دلته کې یو دوه غټ غټ عهدهداران دي، د هغوی به ورسره څه ناڅه دغه دی. نو یریږئ مه وروره، دا پته به چې کوم دی لګي په 2018 الیکشن کې ضلع سوابۍ کې به انشاءالله تعالی شنه سنونامي راځي او شین انقلاب به راځي دلته کې، او پریدوم نه معاف کوم نه، که تاسو هر څنګه پراپیګنډې وکړئ، که هر څه ووایئ، عوام چې کوم دی ما سره دی، د ضلع سوابۍ خلک ما سره دی او ټول خلک خبر دي چې څه دي. دی اوس ته هغه شهرت سستی شهرت دپاره چې کوم دی نو عمران خان صاحب چې کوم دی نور خلک بېعزته کولو کوشش کوي. خو خان صاحب یو خبره ته کول غواړم، که ته بل سړي بېعزته کوې اخره کې به چې کوم دی نو په خپله ډبل بېعزته کېږي او دا سوچ دې پرېږده چې ته به پرایم منسټر جوړېږي. انشاءالله تعالی په 2018 الیکشن کې به چې کوم دی ضلع سوابۍ کې د مسلم لیگ نون حکومتي، په KPK کې به امیر مقام زمونږ وزیر اعلی او زمونږ حکومت به، او په مرکز کې به یو ځل بیا چې کوم دی د PMLN حکومت راځي. زه یو بله خبره هم کول غواړم چې دا عمران خان صاحب څوم ویلي دي، نو زه عدالتي ما سره یو شی شته چې زه لړ شم عدالت ته او د هغې خلاف چې کوم دی څه خپل کیس دایر کړم، خو زه به خپل ټولو مشرانو امیر مقام صاحب ټولو مشرانو هغوی سره په سلا داسې یو قدم اوچتوم.
خو دا میسج زما خپل د ضلع صوابۍ خلکو ته او د KPK خلکو ته او هغه خلکو ته چې چا په ما باندې اعتماد کړی دی او زما ملګري دي او ما سپورټ کوي او ټول مونږ سره دي او د مسلم لیگ ټولو ورکرانو ته چې په دې باندې رانه خلاصېدی نشي که هر څنګه پراپیګنډي وکړي انشاءالله تعالی 2018 الیکشن کې به هم سپیکر هم د سینیر منسټر او هم PTI سره انشاءالله تعالی ګورو او انشاءالله تعالی داسې شکست به ورکوو چې بیا به چې کوم دی نو دوی ته الیکشن او د سیاست نوم نه اخلي. والسلام.